مبارک کی راضی چې د چا دو بیبیانی او دې پکې انصاف نه کوي دې چې په میدان محشر کې د الله مخې ته ودرېږي دا نیم وجود به وچی دا به پالج وخلی نیم وجود به پالج شدی چې د الله په دربار کې به حاضری وکي نیم وجود به وچی چې د دواړو بیبیانو په مابین کې انصاف نوي کړي نو دې به د الله په دربار کې په داسې حالت کې پیش کی نو دا معمولی خبره نه ده نو د بیبیانو په منځ کې به انصاف کوي نور اوس محبت ستا د یوې سره سیوا دی په هغې ته نه نیولې هغې باندې د الله د طرف نه ته نه نیولې نه ته په هغې باندې ذمهوار خو په دې به نیولې چې یوې له د 0 جوړه راوړي بلې له د 2,000 جوړه راوړي او د یوې بیبي سره په مودو باندې میاشتې او کلونه وباسي او د بلی بیبي تپوس پاپته کې یو ځل کوي عند الله ذمهواري او د دې بیبي حق در باندې تړلی دی الله به درنه تپوس کوي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې رب العالمین به د قیامت په ورځ د ښځې حساب د خاوند نه په خپله باندې الله وی زه اخلم د ښځې حساب به د خاوند نه زه په خپله اخلم الله قرآن کې سفارش کړی دی وعاشروهن بالمعروف الله وی زه درته سفارش کوم ای نارینو وعاشروهن بالمعروف دی بیبیانو سرم ژوند تیروئ په ښه طریقه باندې الله وی زه سفارش کوم تاسو ته وعاشروهن بالمعروف په ښه طریقه د دې سره ښکلی ژوند تیروئ ښکلی ژوند دا ګورې ډېره اهمه مسله ده اگر چې دې کې زمونږ کمزورۍ ډېرې دي ځکه د ټولو نه زیات په سړي باندې د بیبي حقونه راځي ګورې ځکه ستا دوست دی ملګری دی هغه سره خو به ستا څه ټیم تیر شي پلار دی د هغه سره به څه ټیم تیر شي مور د هغې سره به څه ټیم د نورو خلقو سره به دی چرته پاپته کې میلاوي دی او د بیبي خو د سړي سره ټول عمر ژوند نه نو د چا سره 20 کاله پاتې شي د چا سره 50 کاله ژوند یو ځای تیر شي نو چې الله ستانه د 50 کالو د حساب مطالبه وکي نو چې دا به څنګه ورکو عمر له بعضې سړی بیبي معلقه ساتلی معلقه کور کې تنګ راوستی او خاون چې بیبي تنګ راولي راوستی شي هیڅوک تیم تپوس نشي کولی دا چې تپوس نشي کولی د دې نه یریږه د دې تپوس په الله کوي او دا یریږم د داسې بیبي نه مونږ وایو د دې تپوس په زمانه څوک وکړي زمانه څوک تپوس کولی شي هیڅوک یې درنه دنیا کې نشي کولی خو میدان محشر را روان دی الله به درته وایي چې دا چې تا ته داسې تابع او تا دا ظلمونه کول دا د ځکه کول چې په منځ کې نکاح شوی او نکاح زما د طرف نه یو حکم و هغې حکم دا ستا تابعداره کړې وه نو چې الله درنه تپوس وکړي چې اوس د دې ظلم جواب را نو چې 50 کاله ستا د بیبي سره تیر شوي او 50 کالو حساب ستا نه الله وغواړي څه جواب به ورکوې دا ډېره اهمه مسله ده طارق جمیل صاحب سوات اجتماع کې تقریر کو ما تی تقریر دوران کې اوریدلی سوات کې چې اجتماع وه وی هغه یو خبره تقریر کې وکړله او په ما ډیره ناشنا ولګېده وی چې کله د بنده د نیکو طول کوي نو د ټولو نه ړومبې به د نیکو په تله کې څه ږدي ړومبې به وې په تله کې دا ږدي چې ستا د بیبي سره ښه تعلق څومره و ړومبې به دله وې دا تلي نو سم خیال دی چې دا وتلي که نه ډېر خلق په پکې بد راشي ډېر نیکان او ډېرې لوی لوی سټې به پکې وښویېږي چې ډېر پرهیزګاره دي او ډېر نیکان دي خو دندې کور کې د بیبیانو سره داسې حالت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل وی په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی خیارکم په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم نو په تاسو ټولو کې زه غوره یم نو الله به د دې تپوس کوي نو د بیبیانو سره ښه روابط دا د ژوند ملګری
او دا د جنت ملګری دی. لومبې په عرش باندې نکاح شوی د آدم علیه السلام او آخر کې چې فیصلې وشي نو د سړي سره به جنت ته خپل نکاح کړي ښځه سي. نو لومبې حکم هم دا او اخرې هم دا دی. نو دا ډېرې نازکې رشتې د دې ډېر خیال ساتو. دا بیبیانې سوایي نه خو که مقدمه یې درج کړه د الله په دربار کې نو بیا به حال ډېر بد وي. الله دې زمونږ د دین حفاظتو کې چې د دې حقوق په مونږ باندې راوړي. الله دې ټولو خاوندانو له د بیبیانو د حقونو ادا کولو توفیق ورکړي. نو دوی وی ونحن عصبه، مونږ یو لویه ډله یو. دی د بنیامین د یوسف علیه السلام سره مینه کوي. وی ان ابانا لفی ضلال مبین، وی زمونږ د پلار خو ډېر په ښکاره غلطۍ کې دی، دی خو ډېر په خطا غلطۍ باندې روان دی. دی ولې د سره مینه ډیره کوي. نو اقتلو یوسف، دی مشوره کوله وی قتل کوي یوسف علیه السلام. چویه چاته وی دی رونو یو بل سره خبرې کولې. او اطرحوه یی اغورځوئ ارضا یخلو لکم، وی غورځوئ یو نامعلوم ځمکې ته. یخلو لکم وجه ابیکم، چې خالی بشي تاسو ته مخه د پلار، د پلار مخه به خالی شي. وتکونو من بعده قوما صالحین، او د دین رستو به نیکان خلق شي. لکه چې دا ګناه وکئ نو توبه به وباسو جو الله به بیا نیکان کړي. نو بعضې سړی وي داسې هی به وایي دا ګناه به وکړم بیا به دې رستو توبه وباسم. دا ډېره د ناپوتیا خبره ده، ډېر